راجا داهر چې کراچۍ کې یو مسلمان خور دلته ونیوله، کشته یې نیولې وه، په هغې کې مسلمانانو دلته دې بندرګاه باندې، او په هغې کې د یو مسلمان خور لوپټې او څادر ته لاس واچولو، سرتوری کا. او په دغه ټیم کې د حجاج ابن یوسف څومره ظالم بادشاه تیر شوی ده، ظلمونه یې کړي دي، لیکن غیرت پکې څومره ده. باوجود دې چې تابعین شهیدان کړي دي، بعض صحابه شهیدان کړي دي، لیکن هغه مسلمان خور هغه دغه ټیم کې وایي یا حجاج ابن یوسف، او دغه ټیم وی هاي څوک شته نه چې زما فریاد حجاج ابن یوسف ته ورسوي. حجاج ابن یوسف علما لیکي وای د قاصد په تور باندې خبره تلا حجاج ابن یوسف ته ورسیده. حجاج ابن یوسف ته چې کله د مسلمان خور فریاد رسیدو، دغه ټیم کې ناسته او روټۍ خوري، مړی یې راوچته کړې ده او داسې خولې ته یې رانږدې کا، او په دغه ټیم کې ورته یو کس وایي چې امیر المؤمنین، هلته یو مسلمان خور ته یو کافر لاس اچولی ده او د هغې عزت ته یې لاس اچولی ده او سرتوره کړې ده. تا حیران شو او ورته وایي هغې تا ته فریاد کړی دی چې د مسلمانانو امیر ته د ما د آواز به څوک ورسوي. حجاج ابن یوسف د خولې ته مړی دننه نه کو، په ځای کېښوه، وی په ما د دا روټۍ حرامه وي، دا رزق ته په ما باندې حرام وي چې تر څو مې د دغې مسلمان خور د دې د عزت او د دې د ناموس بدل مې نه وي اخیستی. هغه حجاج ابن یوسف اډر جاری کو او د 18 کالو نوجوان محمد بن قاسم رحمه الله هغه ته وی لاړ شه هلته کې یو مسلمان خور فریاد کړی د هغې ته ځان ورسو، او لشکر یې وله ورکو، راغې او په سند باندې حمله وکړه، او دلته کې کافران نصف و نابود کل، داسې روان دی او فتح کوي او جهاد کوي تر ملتانه پورې دا علاقې محمد بن قاسم فتح کوي. دا دومره کافر مردار کل د څه په سر باندې رونو، د یوې مسلمان خور په سر باندې.